وخت خو سیټ اپ ستا وړ گیا دی سیټ اپ تو وړ گیا زه به د هغې سړي په خوله کې دا خبره وکړم بل دا کم سړی چې تا واخیسته نوم نو دا زه اورم هم ډېر کم زه وینم هم ډېر کم دا د نه د اورېدو نه سنجیده نه وي دا داسې دی لکه زموږ د پاکستان سونیا شاه چې لګي نو چې څونه عزت سونیا شاه پښتونخوا له ورکوي هغومره عزت مبین افغانانو له ورکوي مهرباني دنیا نه بدلیږي په درېو ورځو کې او زه یقین لرم چې په درېو ورځو کې به فیصله هم ونه شي خو چونکې دې وخت کې هغه خلک شته چې هغوی نه پښتو ټکوي نه اسلام ټکوي بلکې هغوی ځان له داسې لارې ګوري چې اختیار څنګه ترلاسه کړي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوه یم. څنګ کې را سره ولاړ دی ملولي خان د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر. کومه په خیبر پښتونخوا کې چې کومه خلاف پیدا شوې ده یعنی وزیر اعلی د وفات وروستو صورتحال څه دي بېګا د دوی یو پوسټ هم راغلی و یقینا په هغې باندې ډېر بحث مباحثه کیږي او د خلکو پام یې راګرځولو چې کوم په لالچ کې خلک لګیا دي نو په هغې به هم خبرې اترې کوو. د وزیر اعلی صاحب وفات دی ملولي خان په کوم نظر ګوره کومه خلا چې پیدا شوې ده په دې بس الله دې وبخي اعظم خان کاکا یو ډېر لوی نوم او د اشنغر د خاورې دپاره یو ډېر لوی نوم او بیا د هغې کردار ټول عمر چې د هغې کم نظریه پاتې شوې ده بیا هغه په خپله نظریه ښه کلک ولاړ او د پښتنو خدمت یې ښه په کلاو زړه کړی دی او بیا د آخري ځل چې نګران وزیر اعلی شو نو څه وخت کې چونکې یو مشترکه حکومت و نو زموږ هم ورسره ډېر ناستې پاستې راغلو نو ډېر غمجن و د صوبې په حالاتو کوشش یې کوو خپل محدودو چې څه هغې ته طاقت ملو کوشش یې کوو خو د الله د غاړې او نن یو خلا پیدا شوه وزیر اعلی زموږ د دې صوبې پرون په حق رسېدلی دی او الله دې وبخي زه به دا ووایم د هغې نه پس چې دا کومې خبرې یعنې راتلونکي وزیر اعلی دپاره ستاسو څه سوچ دی او دا کوم بېګا چې دوی میټینګ شوی دی دا آیین پکې څونه پاسداري کېږي زما په خیال خو د پښتو تقاضا ټول عمر دا وایي چې یو سړي ته به 3 ورځې صبر کوي او ما پرون هم دا خبره کړې ده داسې څه دنیا نه بدلیږي په 3 ورځو کې او زه یقین لرم چې په 3 ورځو کې به فیصله هم ونه شي خو چونکې دې وخت کې هغه خلک شته چې هغوی نه پښتو ټکوي نه اسلام ټکوي بلکې هغوی ځان له داسې لارې ګوري چې اختیار څنګه ترلاسه کړي لکه ما چې پرون وویل ګورنر صاحب له د صوبې وزیر اعلی صاحب لا د خاورو ته سپارلی شوی نه دی او ګورنر صاحب په دې کې ولګېد چې زه څنګه بل وزیر اعلی خپل ولګوم یا مثال مشورې دپاره چې کسان راغوښتي دي نو د جی یو آی ګورنر مشورې له کسان راغوښتي دي او راغوښتي څوک دي د جی یو آی یو رهنما او د پی ټي آی پی یو رهنما ما پرون دا خبره خدای شته ما چې کله بیان ورکړ نو ما ته ګورنر صاحب ټلیفون هم کړی دی بیا ما هغه ته وویل چې بھئی لکه تاسو نوره څه ګپ لګوئ او ما ته لږ دا وضاحت وکړی چې دا لیډر اف د پارټیز دي که نه دا لیډر اف د هاوس او لیډر اف د اپوزیشن دی که چېرې محمود خان لیډر اف د هاوس و نو هغه پارټي چې کم حکومت کې وه کو دې ته هم ځې نو بیا پکار دی چې د پی ټي آی پر رضا صلاح یو کار وشي نن محمود خان لوټه شوی دی نن محمود خان هغه پارټي پرېښې ده نن محمود خان په یو ډب سرنډر شوی دی نن محمود خان د هغې پارټۍ رهنمایي نه کوي نو که بیا همدغې لارې ته ځې نو بیا حق د پی ټي آی جوړېږي بل خوا اکرم دراني لیډر اف د اپوزیشن دی دا نه چې دی د جی یو آی لیډر دی نو اپوزیشن کې موږ ټول پارټۍ راتلو پکار دی چې د ټولو په مشوره یو کار وشي بل زه دا ګڼم چې دې وخت کې آئیني طور دوی دا اختیار نه لري ستا د اسمبلی د ماتېدو یو نیم کال وشو زما په خیال چې یو نیم کال لږ ستا اسمبلی ماته شوې ده هغه اسمبلی ختمه ده د هغې اسمبلی په نتایجو کې چې کومې فیصلې شوې وې هغه شوي دي نن کو ګورنر دا فیصله کوي زما نه لیکلی دا خبره واله چې عدالت په ورله دا فیصله واپس کوي ځکه چې دا غیر آئیني ده کیمل خان دا دغه کېږي چې سینټ په کس منتخب کوي خو هغه منتخب نه کړو نو بیا به چې کوم دی نو الیکشن کمیشن کوي دوی چې آئین کې مبام دی آئین اړو دې ته کتلی نه دي
آئین کې ډایرکټ داسې څه نشته کلاس چې کو انټرم وزیر اعلی په حق ورسي نو بیا به څه طریقه کېږي دا شی پکې نشته او د سینټ خبره هم د وزیر اعظم دپاره ده لہذا آئین کې دا مبهم آئین کې دا خبره واضحه نشته ځکه خو هر سړی ځان له خپله لار ګوري او ګورنر هم د دې خبرې د غالي چې هغه وایي چې ما ته اډوکیټ جنرل دا لیټر راولېږه چې بھائی آئینی طور ته نو هغه به اوس د اډوکیټ جنرل خط آئین نه دی لہذا آئینی طور دې کې داسې واضحه څه شته نه پاکستان ادارې شته پکار دي چې کینی او دې له څه لار وکړي بل خان سیاسي ماحول را جوړ د الیکشن اعلان شوی دی په یونیورسيټو کې چې کومې برتۍ روانې دي هغوی دا خبره کوي چې موږ څه کړي دي نو د عمل خان په مشوره هم کړي دي بیا پکې دلته کې یو الیکشن هم وشو په هغه الیکشن کې اوس هم په دې بحث مباحثه روانه ده چې جی واي هغه شانتي د ان پی سره کوم اتحاد کړو نو هغه کردار یې ونه ښودو هغې ته په کوم نظر ګوره الیکشن روان دی وزیر اعلی هم د دوی گورنر هم د دوی دا ګڼی چې دا دلته کې د جی واي ټول دغه دی اپوزیشن ته به قتل کېږي بالکل یو ماحول کې دا جوړ شوی او نور تاسو چې کوم اړخ ته اشاره کوي نو دا اوس واضح دي چې مسلمان څوک دی یا په خپل ایمان څوک ودرېد او څوک ونه درېد دا اوس پټې پناه خبرې نه دي او نن د اشنغر هر بچی او هر مشر هم دا خبره کوي کومه چې ستاسو د خولې خبره ده هغه هم دا ده چې بېماني یې کړې ده نو چې بېماني یې کړې ده نو زه خو ورته په دغه نظر ګورم ډېر شیزونه به موږ خدای ته هم پرېږدو داسې داسې شیز نه دی حرف سیاست حرف اخر نه او نور دا ده چې بالکل کم چې پرتیانې شوي دي بھائی زما هېڅ پکې نشته نه ما سره چا مشوره کړې ده نه ما سره چا صلاح کړې ده او نه به زه چا سره مشوره وکړم او نه به چا سره صلاح وکړم ځکه چې د برتیانو دپاره د صلاح او د مشورې زه نه یم زه څوک یم آی ایم نو ون برتي به په میرټ کېږي برتي به بیا به زه دا ووایم چې څه طور طریقه ده په هغې به کېږي دا نه چې ګورنر صاحب به لیسټونه رالیږي او هغه برتیانې به کېږي زما پکې هېڅ کار نشته نه پکې ما نه چا تپوس کړی دی نه پکې ما سره چا صلاح کړې ده بلکې پکار دی چې د دې د مخنیوي وشي او دا څونه برتیانې چې شوي دي دا بغیر د میرټ شوي دي دا د یو نفر د خوشحالۍ لپاره شوي دي چا د ایکسټینشنز په اړه کې کړي دي چا نور څه کیسو کې کړي دي زمونږ دلته را 400 کې دا د 400 تحصیل د ناظم زوی برتی دی زما په خیال په باچا خان یونیورسيټي کې نو ټي ایم اے کې هم دی نه یو جوړه یونیورسيټي کې برتی دی نو دا واضح خبرې دي بھائی نن جی یو آی از د گورنر اف بورډ لګیا دی خپل کار اثر انداز کېدل تاسو په کوم نظر ګور لګي الیکشن د دلته کې خو مقابله کېږي نو د ان پی یا د جی یو آی خو جی یو آی چې ځان ته کوم ماحول یعنی برتۍ کوي او په نگران حکومت کې جنو د دې لپاره داسې کار دی چې په هغې برتو باندې هغې لګیا دی شرمېږي ځکه چې هغه برتیانې څه په پیسو روانې دي ټرانسفر په پیسو روانې دي ګورنر چې کوم دی دا د جمعیت علما اسلام دپاره یو خودکش وخته هغه خو د جمعیت علما اسلام په روایتي طور یا په عوامي طور بیخو بنیاد وخته هر سړی ورته نن په دې نظر ګوري چې د غله دي د غلاګانې کړي دي نو په دې خبرو الیکشن نه ګټلی کېږي نور زه بار بار دا چغې وایم چې یو نیوټرل نظام په دې وخت کې پکار دی چې د الیکشن باندې هېڅ قسمه سوال نه چارو چوي بل خان اوس په الیکشن دی تاسو به هم کوڅې له ځای کینډیډیټ هم واخد ان پی دی وخت کې نوز کړي دي چې دا بودرېږي دلته موږ له یو هسپتال دغه کړو هغې په رسموس کې بدل کړ په تورنځی ماډل ټون کې په د دوی ګورنر او د دوی وزیر اعلی په 3 میاشتو کې تنګي له ډي اس پي چا ورنه کړ سرډیرو له چا ډي اس پي ورنه کړ دا یو دې ته په کوم نظر ګورئ چې لکه قام په دې باندې ورسېږي نه لکه صرف په دواګانو باندې نظام خو د هغې نه چلی نه نظام د چا نه چلی بل بی که ته د کار تمه کوې نو دا واضح خبره ده دا اشنغر خلک کو ترقي غواړي دا اشنغر خلک کو کار غواړي دلته سکول کالج غواړي دلته یونیورسيټي غواړي دلته مثال نور ترقی غواړي نو دا خو موږ اوس واضح کړه نور په کومو لارو واضح کړو چې واحد عوامي نیشنل پارټي ده چې هغې سره به ودرېږي هغې له دا چلم ورځي هغې ام خول موږ الحمدلله په 5 کالو کې چې موږ دلته په جنګ هم په فرنټ لاین موږ قربانۍ هم ورکولې زموږ هره جلسه کې شهادت زموږ هر کور کې شهادت او بیا هم الحمدلله 400 له موږ مخ بدل کړی دی نو دا خو کو ترقي څوک غواړي نو ترقي موږ بار بار وایو سترګې د څوک نه پټوي د عوامي نیشنل پارټۍ سره دی ودرېږي ترقي د دې په خپله منظر دی اخیری سوال کوم عمل خان قوم ته پښتنو ته بس پیغام ورکوي آیا هغه د 2018 ماحول دی معیار ته ماحول سازگار دی کمپین باغ شانتي کوي د دهشت ان شاء الله موږ خپل پورا کمپین کوو دهشتګردۍ نه موږ نه رسته کیږو او ټیک ته الله دې خپل حفاظت زمونږ وساتي موږ به په خپلو طریقو
دا نه چې زمونږ د خپلو ملګرو هم حفاظت وکړو او موږ د خپل ځانونو د خپلو امیدوارانو هم حفاظت وکړو. بیانیه موږ همدغه بیانیه ده، موږ د بیانیې د چا پر ضد نشو بدلولی. نور الله د خیر کوي، حالات چې څنګه ته ووایې موږ ته مخامخ دي، یو اور شانته دی لګیا د سپارک کیږي، یو ځایونو بل ځای کې به ډز دا کوي لګیا دی. خو موږ اوس دا به ووایو چې بس دا خو کم وخت نه دی، د 8 نه موږ سره دا کار شروع شو چې ډومنې تاسو وکتل چې په دغه کې شولګرې نه بره چې هغه ډومنې دماکه او شپناکې خرکې کې، نو هغې نه دا کیسه شروع ده. هغه 8 جنوري وه، نن دا د موږ او تاسو کو خبره کوو نو دا 2023 کې موږ لګیا یو او نومبر دی. دا کیسې زموږ سره تړلې روانې دي، خو موږ دې دپاره خپل میدان نشو پرېښودی. افغانانو ستاسو ډېر سخت موقف دی او دې وخت کې زما ډېر واضحه موقف دی. واقعیت چې کوم راځي نو دغه خلک هم پکې زیاتره ملوث راځي. یار زما ډېر واضحه موقف دی. افغانان کو آیا په دې واقعیاتو کې زیاتر خلک افغانان راځي، د دې دا مطلب دی چې ټول افغانان چې دي نه دهشتګرد دي؟ خو د دې چېرې دا مطلب وي چې د دغې په نتیجه کې ټول افغانان دهشتګرد دي، نو بیا خو د هغې نه زیات دهشتګردۍ په دغې سلسلو کې زما پاکستانیان انوالو دي، نو بیا مطلب دا شو چې ټول پاکستانیان هم دهشتګرد دي. بھئی ته به هر چا ته په خپل نظر کې دلته د دهشتګردۍ دا لوبه چې په څه طریقه جوړه ده او روانه ده، موږ پوهېږو په دې خبره. دا افغان څنګه دلته راغی موږ پوهېږو په دې خبرو. دلته بیا څنګه د افغان په نوم مهاجر ټرین شو موږ پوهېږو په دې خبرو. دلته بیا هغه ټریننګ سنټرو کې څه لوبې وشوې موږ پوهېږو په دې خبرو. د روس او د امریکې په جنګ کې زه ولې ورننوتم، زما پکې سویم وه، افغانستان ما ولې تباه کړو موږ پوهېږو په دې خبرو. د 9/11 نه پس چې بیا څه کیسې شوي دي موږ سترګې نشو پټولی. ننم چې په افغانستان کې حکومت نه جوړېده، زما د دې خاورې جرنیل لاړ هلته د چای پیالې تصویر راغلی دی او ده ورلګولې، موږ سترګې نشو پټولی. خو د یو شیز په اړه کې د موږ عام عوام تنګ وو. دا بالکل نه خدای مني، نه یو مذهب مني او نه انسانیت. افغانستان د افغانیانو دی، ایلیګل شهري یو ځای کې هم نه منلی کېږي، زه دا منم، خو دا بېعزتۍ دی نه کېږي. او د ایلیګل په اړه کې د نورو افغانانو سره او بیا پښتون سره چې په سند کې یا پنجاب کې سره روان دي دغه دی نه کېږي. او دې هر څه له لږ د حیا او د عزت لار روکاږي. دا یو مسله ده، زم تا سره منم چې بالکل افغانان پکې انوالو دي، پاکستانیان پکې انوالو دي، د سیمې ناخوا پاکستانیان ناست دي پکې انوالو دي، دلته پاکستانیان ناست دي پکې انوالو دي. موږ چې اوسه پورې څونه مخامخ شوي دي یا څونه هم لیدلي دي افغانۍ نه پاکستانۍ. زما مثال تاسو ته اوس په میډیا مخامخ د محمد نړۍ د جومات نه مولا اوچت شو دغه د امارات اسلامیو د پاکستان، د دړۍ نه هلک اوچت شو د بالولي نه د امارات اسلامیو د باجوړو د پاکستان. نو لہذا زه خو دا ګڼم چې دې هر څه ته یو سمه لار پکار ده. دهشتګردي په خپل ځای کودي کول غواړي، پکار ده چې د هغې مخنیوي وکړي او د هغې مخنیوي بیا بار بار زه دا وایم چې دې ځل خو موږ ته سهولتکار واضح دي. دې ځل دا دهشتګرد چا راوستي دي؟ 40,000 دهشتګرد چا راوستی؟ 102 دهشتګرد د جیل نه چا ریا کړه؟ لہذا د دغې نتیجه کې پکار دی کو دا کار غلط دی، دا دهشتګرد دي. نو هغه خلک چا چې دا کار کړی دی، کوم کې چې جنرال باجوا، جنرال فیض، عمران خان، عارف الوی، محمود خان او بیرسټر سیف، دا راځي پکار دی چې د دې ټولو خلاف دی کاروایي وشي. یو دا دی چې جنرال مبین دغه کوم سوشل میډیا باندې کوم بیانونه راځي، دې ته په کوم نظر ګورئ چې آیا دا د دوه ملکونو ترمنځ چې دی نو کشانه زیاتول نه دي، او بل دا دغه دی چې کوم د وخت کوم سیټ اپ دی الیکشن کمیشن او نور سیټ اپ جوړ شوی دی، نو عوامي نیشنل پارټي دا ګڼي چې آیا الیکشن چې دی نو هغه شفاف وشي او نه؟ دې وخت خو سیټ اپ ستا وړ گیا دی، سیټ اپ تو وړ گیا. زه به د هغې سړي په خوله کې دا خبره وکړم، بل دا کم سړی چې تا واغشته نوم نو دا زه اورم هم ډېر کم، زه وینم هم ډېر کم. دا د نه د اورېدو نه سنجیده نه دي، دا داسې دی لکه زموږ د پاکستان سونیا شاه چې لګي، نو چې څونه عزت سونیا شاه پښتونخوا له ورکوي، هغومره عزت مبین افغانانو له ورکوي. مهرباني.